تاسو په خپل مال کې بهترین مال چې دی نو راواخلئ او د الله تعالی په لاره کې ولګوئ. د جنت اعلی درجو ته به تاسو اله رسیږئ. دا د دې آیت د مخکې آیتونو سجدې نو جوړ او ربط شو چې د یهودو خباثتو مال نه لګول او د هغې د وجې نه د پیغمبر علیه السلام د تابعدارۍ نه هغې شاته پاتې شو او هغې ونه منله. الله تعالی فرمایي دا مال لګوئ دا ستاسو د پیغمبر د تابعدارۍ سبب جوړېږي. لن تنالوا البر هیڅ چرې نشئ رسېدلی تاسو اعلی درجې د جنت ته حتی تر دې پورې تنفقو چې خرج کوئ تاسو مما دا څه نه تحبونه چې تاسو مینه کوئ د هغې سره. د جنت مختلفې درجې دي. البر دا یوه درجه د جنت ده چې هغې ته رسېدل د محبوب مال په لګولو باندې، محبوب شي په لګولو باندې. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي چې هغه فرمایي دا آیت کریمه ما لوستلو نو سوچ او فکر مې وکړو چې زما په مال کې محبوب شی کم یو دی، نو ما ته زما په مال کې محبوب شی چې دی نو هغه زما وینځه معلومه شوه، نو هغه مې د الله تعالی دپاره ازاده کړه چې په دې آیات کریمه باندې عمل راشي. علامه ابن عثیمین وسنو علماو کې تیر شوی د سعودي، هغه فرمایي چې انسان له په دې آیات باندې په ژوند کې په یو ځل عمل کول پکار دي چې یو شی درته محبوب ښکاري او هغه راوالي او د الله تعالی په لاره کې چې دی نو خرج کړي. د نن سبا دور مطابق محبوب شی چې کوم دی نو هغه پیسه ده چې هغه د الله تعالی دپاره د الله د رضا د حاصلولو هغه ولګولی شي. خو په آیت کریمه کې دې خبرې طرف ته اشاره ده چې ټول مال لګولو ته ضرورت نشته، بلکې چې څه حصه د هغې نه ولګې نو درجه اوچته تا ته حاصلېدی شي. ځکه الله تعالی یو ټکی استعمال کړی حتی تنفقو مما تحبون. علماء کرام په دې باندې پوهېږي دا مین تبعیضیه ده، مطلب دا دی چې کوم شی ستا محبوب دی په هغې کې بعضې خرج کړه، نو ټول خرج کول چې ته بل ته محتاجه شي دام د شریعت ذوق او مزاج نه دی. حتی تنفقو تر دې پورې چې ولګوئ تاسو مما دا څه نه تحبونه چې تاسو سره مینه کوئ. د نبي صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو په دې آیات کریمه باندې بهترین عمل کړی. د حضرت ابو طلحه په باره کې راځي، هغه فرمایي چې دا آیات کله ما واورېدو نو ما سوچ وکړو چې زما په محبوب اشیاو کې شیونو کې چې کوم دی نو هغه باغ دی، هغه باغ چې دی نو د نبي علیه صلات وسلام په دربار کې حاضر شو، هغه وقف چې د الله پیغمبره څنګه ستا خوښه یې هغسې چې دی نو ولګوه. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د نبي صلی الله علیه وسلم خوا ته موږ رالو، نبي علیه صلات وسلام تپوس وکړو من سیدکم یا بني سلمه، ای بنو سلمه ستاسو مشر څوک دی، سردارم څوک دی؟ وایي موږ ورته وویلې چې زموږ سید جد ابن قیس، جد ابن قیس، جد چې د قیس زوی دی دا زموږ مشر دی. علی انا نبخله، سره د دې نه چې موږ ګمان کوو په هغه باندې چې هغه بخیله دی. نبي علیه صلات وسلام وفرمایل وایو داء ادوا من البخل، د بخل نه به کومه بیماري چې دی نو سیوای خطرناکه بیماري به د بخل نه بلی. څنګه تاسو دا مشر کړی دی؟ بل سیدکم عمرو بن الجموح، بلکې ستاسو مشر چې کوم دی نو هغه دا نه دی، خپل مشر چې دی نو هغه عمرو بن جموح جوړ کړ چې هغه سخي سړی دی. او الادب المفرد کې امام بخاري صاحب فرمایي وکانه یولم عن رسول الله اذا تزوج، چې کله به د نبی علیه صلات وسلام واده نو ولیمه به د نبی علیه صلات وسلام د طرف نه حضرت عمرو بن جموح کوله. لوی صحابي د انصارو، اوله کې چې دی نو بت پرستو
بیا د زامنو د یو حکمت د وجې نه چې هغه د هغه د بت سره یې کړی و هغه مسلمان شو. بیا د جهاد ډېر چې کوم دی نو هغه د شهادت ډېر شوق یې لرلو، بدر کې چې کوم دی نو هم شریک شوی و. بیا د احد په جهاد کې هغه بیا چې دی نو شهادت باندې رسېدلی. حتی تر دې پورې تنفقو چې ولګوئ تاسو مما د هغه څه نه تحبونه چې تاسو مینه کوئ د هغې سره، وما تنفقو او هغه چې تاسو یې لګوئ من شیء د څه شي نه، فإن الله پس یقینا الله تعالی به په هغې باندې علیم پویه دی. مطلب دا دی چې که محبوب شی نشي لګولی نو چې کوم شی ته لګولی شي په هغې باندې خو الله پویه دی، هغه ولګوه. او په دې آیات کې یو بلې خبرې طرف ته اشاره ده چې موږ پکې سوچ وکړو. هغه خبره دا ده چې ته کوم څه لګې الله تعالی فرمایي زه په هغې باندې چې دی نو پوه یم. دې ته مه ګوره چې چا زه ولیدومه او چا ونه لیدومه. سورة لقمان کې به راشي الله تعالی فرمایي وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ. دا نیکی او دا بدی دا که یو سړی وکي او په اندازه د یوې ذرې باندې د اوري د دانې په شان دی او دا په یوه ګټه کې دننه پرتی، الله تعالی فرمایي قیامت په ورځ باندې به زه هغه حاضره کړم. نو دغه نیکي تا وکړله نو محفوظ یې چې کوم دی نو وساته. دې ته مه ګوره چېرې چا ولیده او که چا ونه لیدله. د دې وجې نه اردو کې وایي که نه نیکي کر او دریا مې ډال. نیکي وکړه او دریاب ته چې دی نو واچو. خلکو ته سره چې کوم دی نو مخې ته ځلی ورته یادوي. داسې یو عمل د ځان دپاره پکار ده چې انسان وساتي چې هغه د ده او د ده د رب په منځ کې چې کوم دی نو یو راز وي. او داسې یو عمل کله کله سړی د یوې دعا دپاره الله ته په وسیله کې پیش کوي، الله وله بیا دعا چې دی نو قبلوي. د الله د رضا د خاطر یو عمل تا کړی دی او بالکل پټ دې ساتلی دی، دغه د انسان د دعا د قبولیت ذریعه جوړېږي. او د دې وجې نه قرآن کریم کې الله تعالی ډېر زور لګولی دی په دې خبره باندې چې تاسو خپل اعمال مه بربادوئ. هغه اعمال بربادول هغه په مختلفو طریقو سره دي، خصوصا په هغې کې صدقې چې کوم دی نو هغه په ریاکارۍ سره بربادېږي. په ریاکارۍ باندې یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. ای ایمان والو مه بربادوئ خپلې صدقې په باطلو سره او په ښودلو سره. صدقه دې ورکړله بیا چې دی نو دې ته ضرورت نشته دی چې ته په فیسبوک باندې ورکړه یا چې کوم دی نو د میډیا په سوشل میډیا باندې چې دی نو هغه ورکړه. دا خو یو قسم باطل دی. په قوم باندې په خلکو باندې چې کوم دی نو ته اوس خپله صدقه ورخرڅې یا ته په دې باندې خپله مشري غواړې، دا صدقه نه ده. دا چې کوم دی نو د خپل لالچ دپاره تا ولګو، دا مال تا سیند ته چې دی نو واچو. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي، مختلف احادیثو کې نبی علیه صلات وسلام ځینې شیونه ذکر کړي دي چې زه د خپل امت په باره کې د دې نه ډېر سخت یېرېږم. یو په هغې کې ان اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر. نبی علیه السلام وفرمایل چې کوم د ټولو نه زیات خطرناک شی دی چې زه د خپل امت په باره کې د هغې نه یېرېږم هغه ورکوټی شرک. نو صحابه کرامو تپوس وکړو یا رسول الله ما الشرک الاصغر، دا وړوکی شرک پکې لا څه شی دی؟ نو نبی علیه صلات وسلام وفرمایل الریا، دا چې دی نو ریاکاري ده. عمل دی وکړو او بیا دې چې کوم دی نو خلکو ته وښود یا په نیت د دې دی وکړو چېرې خلک ما ویني زما سخاوت ویني. او د دې وجې نه نبي علیه صلات وسلام په دغه حدیث کې بیا فرمایلی دي چې قیامت په ورځ باندې کله بندګانو له د هغو د اعمالو بدله ورکړی شي نو چې کوم چا ریاکارۍ په طور باندې یو عمل کړی دی نبي الله تعالی به هغو ته وفرمایي چې اذهبوا الى من تمارون الى من تراؤون، لاړ شئ تاسو هغه خواته چې تاسو به هغه خلکو خواته چې تاسو به هغو ته ریاکاري کوله. فانظروا هل عندهم جزاؤکم، وګورئ چې ستاسو بدله د هغو سره شته دی او که نشته. نو دې وجې نه دې خبرو ته ډېر زیات ضرورت دی. اوس چې کوم دی نو نعتخوانانو په دې باندې نعتونه جوړ کړي، چېرې کلي کې اوس جومات جوړېږي او په هغې کې
خلق د خپل صدقې چې کوم دی نو ښایي. انتهایی د افسوس خبره چې څومره لوی عمل دی، لوی فضیلت دی. حدیث کې راځي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنة. چا چې د الله د رضا دپاره او معمولی کور چې کوم دی نو هغه جوړ کړو د جومات په شکل باندې، بیتا وړوکی غونډه کې، بنا الله له بیتا فی الجنة، هغه دپاره به الله تعالی چې کوم دی نو ډېر غټ کور په جنت کې جوړ کړي. من بنا لله مسجدا، وړوکی جومات یې جوړ، نو الله به د هغه دپاره د دې وړوکي جومات په بدله کې غټ کور جوړوي. نو دې ثواب ته سړی وګوري، دې اعلی درجې ته وګوري، او بیا په خپلو صدقو باندې چې کوم دی نو نوم ناموس پیدا کولو ته وګوري، نو افسوس پکار وما تنفقو. الله تعالی فرمایي چې څه خرج کوئ تاسو من شیء، او هغه چې خرج کوئ تاسو من شیء د څه شي نه، معمولی شی، بیا هم فإن الله پس یقینا الله تعالی به پاغي باندې علیم پوهه دی. کل الطعام کان حلا. دا د یهودو یو بل خباثت دی. هغه خباثت دا دی چې یهودو نبی صلی الله علیه وسلم ته دا ویل چې ته څنګه ځان ته ابراهیمي وې، ته چې کوم دی نو د اوښ غوښه، د اوښ شوده، د اوښې هغه چې کوم دی نو ته حلال ګڼې، حالانکه د حضرت ابراهیم په دین کې هغه چې دی نو حرامو، او بیم چې دی نو ته دا دعوه کې چې زه ابراهیمي یم. والله تعالی د هغې جواب راولي کل الطعام، هر قسمه خوراکونه، کان حلا، و حلال لبني اسرائیل، د پاره د بني اسرائیلو، الا مگر ما هغه څه حرمه چې بند کړي اسرائیلو حضرت یعقوب علیه السلام على نفسه په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراة، مخکې د دې نه چې راولېږلی شي تورات. د تورات د رالېږلو نه مخکې حضرت یعقوب د اوښ غوښه چې کوم دی نو په ځان باندې بنده کړې وه. اسرائیل تاسو ته پته ده، مخکې موږ ویلي دا د دوو ټکو نه جوړ دی، اسرا او ایل. ایل په سوریانۍ یا عبرانۍ ژبه کې چې دی نو الله تعالی الله ته ویلی کېږي، او اسرا چې دی نو دا بنده ته ویلی کېږي. دا دواړه را یو ځای کړه په معنا د عبدالله باندې، او دا د حضرت یعقوب علیه السلام نوم دی. نو څه مطلب؟ جواب دا شو چې هر قسمه خوراک، مطلب چې دا کم تاسو یادوئ د اوښ غوښه ده او د هغې شوده دي د اوښې، دا د بني اسرائیلو دپاره چې کوم دی نو حلالو. دا تاسو د ځان نه چې دی نو دا خبره جوړه کړې ده چې دا حرام و. نو صرف دومره خبره ده چې یعقوب علیه السلام په ځان باندې د اوښ غوښه چې کوم دی نو بنده کړې وه. اوس هغې ولې بنده کړې وه؟ نو د هغې یوه وجه ده، او وجه دا ده چې حضرت یعقوب علیه السلام دا نظر منلی و چې که زما دا پلانکې کار وشو نو احب الاشیاء الیه، چې ما ته کوم شی انتهایی زیات محبوب دی هغه به په ما باندې چې دی نو بند دی، هغه به زه نه خورم. او محبوب شی په ټولو شیونو کې هغه دته چې کوم دی نو د اوښ غوښه وه، نو دې وجې نه هغه په ځان باندې چې دی نو بنده کړه. اوس دا سوال خامخا راځي اوس چې نبی علیه الصلاة والسلام ګبین په ځان باندې بند کړی و. نو الله تعالی سورة تحریم راولېږو یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. ولې ته هغه څه په ځان باندې بندې چې کوم ستا لپاره الله تعالی حلال کړي. دلته خو چې کوم دی نو د حرامولو نه نبی علیه الصلاة والسلام منع کړی شو، او بل طرف ته حضرت یعقوب هغه چې دی نو دا په ځان باندې حرام کړي وو، یعنې بند کړي وو. حرامول په معنا د بندول باندې. د هغې جواب دا دی چې ټیک ده، دین خو د ټولو پیغمبرانو اسلام دی، خو البته احکامات هغه جدا جدا راځي. نو په هغو کې چې کوم دی نو دا خبره جایز وه چې په ځان باندې یو جایز شی د نظر په طور باندې هغه ته بندولی شي. او زمونږ په شریعت کې دا خبره جایز نه ده چې یو شی ستا دپاره چې کوم دی نو حرام حلال دی او ته راولګي او په ځان باندې نظر کې چېرې دا شی په ما باندې حرام شو یا بند شو، دا به نه خورم. دویمه وجه دا ده چې حضرت یعقوب علیه السلام ته بیماری د عرق النساء. عرق النساء یو رګ دی چې د هغې دپاره د اوښ غوښه چې کوم دی نو هغه ضرري ده.
نو هغه د فریض په طور باندې دا چې نو په ځان باندې بند کړی و. بهرحال دا چې کوم دی نو جایز ده. نو تاسو دا خبره دا اعتراض اسې بې ځای ده چې پیغمبر ته ته وایې چې ځان ته ته ابراهیمي وې او د اوښ غوښه چې کوم دی نو ته خورې، حالانکې هغو خو نه خوړله، د هغو به هم خوړله، صرف حضرت یعقوب بنده کړې وه. نو د هغې حکمت او علت دغه و چې موږ بیان کل طعام هر قسمه خوراکونه کان حلا و حلال لبني اسرائیل د پاره د اولاد د یعقوب علیه السلام الا مگر ما هغه څه حرمه چې بند کړیو اسرائیل یعقوب علیه السلام علی نفسه په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراه مخکې د دې نه چې راولېږلی شي تورات. د تورات د رالېږلو نه ډېر مخکې دا هغه په ځان باندې بند کړي، ځکه چې تورات خو د حضرت یعقوب په نوسي په نوسو کې چې کوم راځي حضرت موسی په هغه باندې راغلی او د حضرت یعقوب دا معامله خو ډېره مخکنۍ ده. قل ویوه پیغمبره فأتو بالتورات راوړئ تاسو تورات لرا فتلوها پس ولولئ دې لرا ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتینې وئ. تفسیر ماجدي کې عبدالمالک دریابادي صاحب ذکر کوي چې نبی علیه السلام دې ته وویل تورات راوړئ. چې تورات یې راوړو کلاوي کو په هغې کې مثلا دقه وه چې د اوښ غوښه چې کوم دی نو هغه حلاله ده او یعقوب علیه السلام په ځان باندې چې بنده کړې وه هغه د دې پرهیز د وجې نه وه یا د هغه د طرف نه دا نظر و. او د دې وجې نه امام محمد طاهر نور الله مرقده فرمایي چې د تورات حکم وس په منزله د حدیث دی. د دې وجې نه کوم چې د هغې حکمونه د قرآن سره برابر دي نو هغه به قبلېدی شي، هغه به موږ منو. فتلوها پس ولولئ دې لره ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتینې وئ. فمن افترا پس هغه څوک چې د ځان یې جوړ کړل علی الله په الله تعالی باندې الکذب دروغ من بعد ذلک پس د دې نه چې الله خبره ښه واضحه کړه چې دغه ګوره حرام نه و. فاولئک نو دغه کسان هم الظالمون دی ظالمان. قل ویوه پیغمبره صدق الله رښتیا ویلي دی الله تعالی فی جمیع ما ذکره چې څومره مسلې بیانې شوې په دې صورت کې په دې ټولو کې الله تعالی چې دی نو رښتیا ویلي دي. نو چې خبره ثابته شوله فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا پس تاسو تابعداري وکړئ د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې هغه ولاړو په توحید باندې او ختمونکی او شرک لره. نو هغه دین د ابراهیم علیه السلام اوس کم دی نو هغه په شکل د دین د نبی علیه السلام کې دی. وما کان او نو د ابراهیم علیه السلام من المشرکین د شرک کوونکو نه. څه مطلب یهودو باندې الله تعالی چې کوم دی نو دا د یهودو طرف ته اشاره ده. تاسو چې دی نو حضرت عزیر ته د الله زوی وایي، عیسایان حضرت عیسی ته د الله زوی وایي نعوذ بالله. ابراهیم علیه السلام داسې نه و، دا خو شرک دی او ابراهیم علیه السلام شرک نه کو. قرآن کریم کې دا وما کان من المشرکین دا لفظ بعینه دقه وما کان من المشرکین چې دا کوم لفظ دی ډېرې پیرې راځي. لکه په دې صورت کې آیات نمبر غالبا 67 کې تیر شوی 67 ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. دلته د ده په باره کې راغلی د حضرت ابراهیم علیه السلام په باره کې په سورت بقره کې دا چې دی نو ذکر شوی هلته د حضرت ابراهیم علیه السلام په باره کې التم د حضرت ابراهیم علیه السلام په باره کې آیت نمبر 135 صفحه نمبر 20 وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا او وای دا خلق شی تاسو یهود او نصارا یا عیسایان تهتدون تاسو به روان شئ په سمه لار باندې. قل ویوه پیغمبره بل ملتا نه بلکې تابعداري وکړئ تاسو د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې ولاړو په توحید وما کان من المشرکین او نو هغه د شرک کوونکو نه. غالبا آیتونه ډېر دي تقریبا شپږ زیاده داسې لفظ راځي او دا ټول د حضرت ابراهیم علیه السلام په باره کې او دا ټول د یهودو په رد کې دي چې ګوره تاسو ځان ته ابراهیمین وایئ. څنګه تاسو ابراهیمین وایئ؟ هغه خو مشرک نه او تاسو شرک کوئ. ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین.
دا د دیو بل خباثت دی د یهودو، غالبا 14 دی، او دا د دیو یو اعتراض و، د هغې الله تعالی جواب ذکر کوي. یو د دې اعتراض و، په هغې په منځ کې دیو یوه دعوه هم کوله. هغه اعتراض د دیو دا و مسلمانانو باندې چې تاسو ځان ته ابراهیمین ویوئ، حالانکه ابراهیم علیه السلام د عراق نه راغلی شام ته، او په شام کې هغه چې کوم دی نو بیت المقدس مسجد اقصی هغه جوړ کړی دی د حضرت اسحاق علیه السلام سره، او بیا حضرت ابراهیم په دقه مسجد اقصی کې وفات شوی دی او دلته دفن دی. نو تاسو څنګه ویوئ چېرې مونږه مسجد اقصی ته مخ نه کوو، مونږ چې دی نو مخ کوو بیت الله شریف ته، کعبې ته، او بیا تاسو ویوئ چېرې مونږ ابراهیمین یو؟ څنګه تاسو ابراهیمین شوئ؟ د هغه قبله هم پرېښوسته، مسجد اقصی هم پرېښودو، او مخ هم چې دی نو کعبې ته واړولو، او تاسو دعوه د دې کوئ چې مونږ ابراهیمین یو. نو الله تعالی د هغې جواب ذکر کوي. نو د دیو په خپل په دې خبره کې دیو دا دعوه هم وکړله چې ان قبلتنا اقدم من قبلتکم، زمونږ قبله ستاسو د قبلې نه زړه ده، نو تاسو ولې زمونږ قبله چې د هغه د پیغمبرانو قبله وه هغه تاسو پرېښوده؟ نو الله تعالی د هغې جواب ذکر کوي چې دا تاسو دروغ ویوئ. اول د عراق نه ابراهیم علیه السلام چې راغلی و مکې ته راغلی و، هلته د خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام سره د کعبې تعمیر ایښی و، او د هغې نه وروستو بیا چې دی نو هغه تللی دی مسجد اقصی یې جوړ کړی. ان اول بیت، یقینا اولنی کور وضع چې هغه کېښودلی شوی دی په مخ د ځمکه باندې للناس دپاره د خلکو، للذي خامخا هغه دی ببکته چې هغه په مکه کې دی. ببکته، اوس مکې ته بکه ولې وایي؟ علما کرام فرمایي چې کله کله یو لفظ، یو ټکی، یو حرف هغه د بل حرف په ځای باندې راځي. نو دلته اوس دا بکه کې دا با چې دی نو دا په ځای د میم باندې راغی. امام محمد طاهر صاحب په درس کې دا ما اورېدلي د هغه د اډیو درس، خو بیا یې په خپله چې دی نو په یو تفسیر کې مو ولیدل چې هغه فرمایي کله کله دغه یو حرف د بل حرف په ځای باندې راځي. لکه تاسو راواړوئ سورة صافات چې په هغې کې معنا د یو لفظ ده، خو هلته یو ټکی بدل شوی دی. صفحه نمبر 403 او آیات نمبر 11 فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب. فاستفتهم اهم اشد خلقا، تپوس وکته د دینا آیا دی ډېر سخت په پیدا کولو کې، ام من یا هغه څوک خلقنا چې مونږ پیدا کړي دي، انا خلقناهم یقینا مونږ پیدا کړي دي دی من طین د داسې خټې نه لازبین چې هغه ښویاناکه ده. دلته اوس چې کوم دی نو دا لازب په دې کې دا با په ځای د میم راغلی، لازم. نو دغرنګې دا غریب القرآن کې امام ابن قتیبه صاحب ذکر کړي، دغه ټکی راوړی دی. نو دلته یا خو دا با بکه او مکه دا یو لفظ دی، خو با بدله شوې ده او میم بدل شوی دی په دې با باندې. انوار التبیان کې قاضي شمس الدین رحمت الله علیه زمونږ د استادانو استاد هغه فرمایي چې دلته دا ان الباء اسهل قراءة من المیم، دا با چې دی نو په دې ځای کې دا د میم نه په ویلو کې ډېره اسانه، نو ځکه الله تعالی دا میم رانهوړه او با یې راوړه. لکه تاسو دا داسې ویوئ ان اول بیت وضع للناس، که چېرته میم وویل نو بیا لږ مشکل جوړېږي. ان اول بیت وضع للناس للذي بمکة، او چې داسې وی نو آسان ویلی کېږي للذي ببکة، په هغې کې به شونډې دوه پیرې چې دی نو کلاوې، او دلته با دواړه باګانې دي، نو مخرج د با یو دی، د یو ځای نه دواړه راوځي، نو ځکه آسانه. البته علما د دې دویمه معنا هم ذکر کوي چې امام محمد طاهر رحمه الله ذکر کوي چې دا بکه دا هغه ځای ته ویلی کېږي چې په کوم ځای کې سرونه ښکته کېږي، بکه چې کوم ځای کې سرونه ښکته کېږي. او هغه بیا فرمایي چې په مکه کې د غریبانانو، سردارانو، نوابانو د ټولو سرونه هغه چې دی نو ښکته کېږي.
الله تعالی ته عاجزي کوي که مبارکن د خیر نه ډک دی، وهدن د خیر نه ډک دی چې یو مونځ په یو لاک دی، وهدن او هدایت دی للعالمین د پاره د مخلوقاتو. د دغه ځای نه چې کوم دی نو دا مرکز د توحید دی. حضرت ابراهیم دعا کړې وه هغه قبوله شوې، او دا هغه ځای نه چې کوم دی نو هدایت خوري. او د دې وجې نه چې هلته څوک لاړ شي واپس راځي نو غالبا اکثر چې کوم دی نو د هغه ژوند بدلیږي او هغې کې چې کوم دی نو انقلاب راځي. فیه آیات بینات، په دې مسجد حرام کې په دې کعبه کې آیات بینات نښې دي واضحه واضحه. څه مطلب نښې؟ ځینې نښې هغه شرعي نښې دي، شرعي حکمونه دي، طواف دی، سعی د صفا مروه ده، او دغرنګې په هغه ځای کې چې کوم دی نو عبادتونه دي د حج. او ځینې په هغې کې هغه نښې دي چې هغه تکویني دي، یعنی الله تعالی هغه عبادتي نه دي خو داسې نښې جوړې دي. او هغه څنګه دي؟ هغه هم ډېرې دي، خو د هغې نه یوه مقام ابراهیم، ځای د ابراهیم علیه السلام دی. مقام د ابراهیم علیه السلام، مقام د ابراهیم د هغه ګټه ده چې په هغې باندې حضرت ابراهیم علیه السلام به د تعمیر کعبې په وخت کې په هغې باندې به ودرېدو، او هغه ګټه به چې دی نو هغه به ښکته کېده بره کېده. دا د هغه معجزه وه. په هغه ګټه باندې د ابراهیم علیه السلام د خپو نشانات د مخ نه دي لیدلي خو حاجیانو لیدلي. بینات مقام ابراهیم، زید مقام ابراهیم دی. ومن دخله، دای بله چې کوم دی نو نښه ده، او هغه څوک چې ننوتو دی بیت الله شریف ته کان بدا آمنا په امن کې. څه مطلب په امن کې بی؟ مطلب دا دی که یو کس هغه ډېر ظلمونه وکړي او مسجد حرام ته لاړی نو هغه به بیا چې کوم دی نو محفوظي په امن کې وي، هلته به ورته څه نه وي. د دې وجې نه زمونږ احناف علما وایي که چېرته بار چا څوک مړ کړو دننه په حرم کې به یې نه وژني، دومره به یې مجبوره کوي چې روټۍ موټۍ دغرنګې خوراک څښاک به په هغه باندې بندې چې هغه مجبوره شي دې ته چې واپس راوځي، خو هلته به یې دننه نه وژني. ومن دخله کان آمنا. شیخ عبدالسلام رحمت الله علیه رستمی هغه فرمایي ومن دخله کان آمنا من العذاب، او هغه څوک چې داخل شو دی حرم ته یی به دا په امن کې د عذاب نه. مطلب الله له توبه قبوله وکړي او بیا چې کوم دی نو هغه به د عذاب نه په امن کې. هغه حدیث طرف ته پکې اشاره ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله. درې شیونه دي سابقه ګناهونه معاف کوي. یو په هغې کې اسلام دی، دویم په هغې کې چې کوم دی نو هجرت دی، او دریم په هغې کې حج دی چې سړی وکړي نو د هغه سابقه ګناهونه الله تعالی معاف کوي. ولله یو خاص د الله تعالی دپاره علی الناس په خلکو باندې حج البیت، حج د بیت الله شریف دی، خاص د الله دپاره. لام دا مخکې موږ ویلي وو اتم الحج والعمرة لله، حج او عمره پوره کوي لله، خاص د الله د رضا دپاره. نو خاص د الله د رضا دپاره ده بیت الله شریف حج کول. په هر چا باندې دی نه من استطاع، په هغه چا باندې چې طاقت لري الیه دی بیت الله شریف ته سبیلا د لارې طاقت دي. د لارې طاقت دوه شیونه دي، یو دا چې ته د لارې ټیکټ ستا سره درسئ، دویم د لارې چې کومه توښه ده کانفینه ده نو هغې چې کوم دی نو د هغې ته مالک. نو په داسې کس باندې بیا حج چې دی نو هغه فرض دی، لازم دی. علی الناس، علا دا دپاره د وجوب راځي یعنی واجب دی، خو یو شرط پکې دا دی چې ګوره حج به د حلال مال نه، د حرام مال نه به چې کوم دی نو نه، ځکه چې د حرام مال نه لا يقبل الله الا كل صافیة ما كل من حج بیت الله مبرور. الله تعالی چې دی نو صرف حلال مال نه حج قبلی، داسې نه چې هر یو کس بس هلته لاړی نو هغه حج به چې کوم دی نو هغه به حاجي او قبول شوی حج به نه. اذا حججت بمال اصله دنس فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله الا كل صافية ما كل من حج بيت الله مبرور. چې کله ته په داسې مال باندې حج وکړي چې د هغې اصل حرامي نو تا حج ونه کو
ستا چې کومه قافله وای چې کوم اوښ باندې ته روان وي هغه اوښ چې کوم دی نو هغه تاو راتاو شو هغه کوم جاز کې چې ته وي هغه جاز بس چکر ووالو حج دې نه دی شوی چې په حرامو باندې الله صرف حلال چې دی نو قبلی ومن کفر او چا چې انکار وکړو فإن الله غني عن العالمين پس یقینا الله تعالی بے پروا دی د مخلوقاتنا څه مطلب چا انکار وکړو چا چې دی نو د حج فرضیت د سره ونه منو او دا یې ویلې چېرې دا پکې لا چا راوستي نو دا کافر شو د دې الله تعالی بے پروا دی امام مجاهد سے فرمایي ومن کفر په دې کې هغه قسم راځي چې اذا حج لم ير حجه برا واذا قعد لم ير قعوده اسما هغه قسم په دې کې راځي چې حج خو وکړو خدای حج ته چې کوم نه د نیکی په نظر نه ګوري او یا چې کوم نه د حج نه کېناستو خپې فرض دی خو د حج نه د ناستې ته چې کوم نه دا د ګناه په نظر باندې نه ګوري دا هم په دې کې راغلی لکه چې د ناشکري وکړه ومن کفر او چا چې انکار وکړو فإن الله پس یقینا الله تعالی غني بے پروا دی عن العالمین د مخلوقاتنا قل یا اهل الكتاب بیا زورنا یهودو ته حق مخکنه زور د دې عادت دی دوباره ذکر کو چې هغه الله د آیتونو نه انکار دی قل یا پیغمبر یا اهل الكتاب اے کتاب والو لم تکفرون ولی تاسو کفر کوئ بآیات الله بآیاتونو د الله تعالی باندې والله الله تعالی شهید گواه دی علامه پاس باندې تعملون چې تاسو کوئ قل یا اهل الكتاب دای بل خلاصت شو چې د الله د لارې نه خلق بندي او د الله تعالی په لار کې چې کوم نینو کوګواله لټي د الله لار چې نینو څه شه دغه قران کریم دغه اسلام د الله لار ده قل یا پیغمبر یا اهل الكتاب اے کتاب ولو لم تصدون ولتاسو بندوي خلق عن سبیل الله د لارې د الله تعالی نه من هوا چالرا لم تصدون ولی بندوي تاسو من هوا چالرا امن چې ایمان راوړی دی تبغونها په داسې حال کې چې تاسو لټوئ په دې لارې د الله تعالی کې عوجن کوګواله پې لټوئ وانتم او حال دا چې تاسو شهدا او ګواهانې وئ پوهه وئ په دې باندې چې دا دین حق دی دا یو داسې آیات دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې نازل شوي اهل کتاب یهودو په باره کې دی خو چې نن کوم دي نو بعینه د هغو په باره کې دی چې هغو به د قرآن کریم په حکمونو کې کوګواله لټو دې دپاره چې صحابه کرام په دې سره ګمراه کړي دغه طریقه نن ده کله وایي چېرې په اسلام کې د میراث قانون چې کوم دی نو هغه د ظلم دی کله وایي چېرې په اسلام کې په زنانو باندې زیاتی ده چې په دې باندې د پردې حکم ایښی دی او کله به چې کوم دی نو په دې باندې اعتراض کوي چېرې دا د اسلام د زنانه سره چې کوم دی نو زیاتی دی چې د هغې ګواهي چې دی نو د دوو زنانو ګواهي د یو سړي د ګواهۍ برابره وایي دا اسلام چې کوم دی نو دا عدل او انصاف پکې نشته حالانکې دا ټول په لاره د الله تعالی کې په اسلام کې چې کوم دی نو کوږوالی لټول اوس هم چې دا کم خلک میرا جسم میری مرضي والا دی ټول چې کوم دی نو هغه د اسلام په دې حکمونو کې کوږوالی لټوي نو دوی ته هم چې کوم دی نو دا دغه دی چې ښه ته پته ده چې دا اسلام چې دی نو حق مذهب دی د عدل او د مساوات نه ډک مذهب دی د ځان هم خبرې په بینرو باندې لیکلي او هغه هم چوتې کړي چې دا اسلام داسې دی چېرته هم یو آیت د قرآن کریم راوانخستو چې په هغې کې د زنانو حقوق هغه قرآن ذکر کړي دي اسلام ذکر کړي دي خو بس د بار نه چې ته کومه خبره میلاویږي چې دا ولیکئ بس هغه لیکئ وما الله نه دی الله تعالی بغافل نا خبره عما دغه څه نه تعملون چې تاسو یې کوئ یا ایها الذین آمنو آخره کې الله تعالی دا حصه چې ختموي نو مؤمنانو له زوره نه ورکوي چې خبردار چېرته د یهودو ملګرتیا ونه کوي ور ښه ته پته ولګېده دا هم ګوره بیا مرتد کوي د خپل دین نه به هم چې دی نو اړوي یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو ان تطیعو که چېرته تاسو تابعداري وکئ فریقا من الذین د یوې ډلې د هغه کسانو نه اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب یردوکم نو وابړئ تاسو لره بعد ایمانکم پس د ایمانونو ستاسو نه کافرین کافران کفر ته هم چې دی نو ورسئ شیخ عبدالسلام رستمي صاحب فرمایي دې آیت نه معلومه شوه چې د یهودو او نصاراو دوستي چې کوم دی نو هغه د سبب د مرتد کېدو دی ځکه الله تعالی فرمایي وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله الله تعالی فرمایي یهود خدا غواړي چې تاسو کافر کی
خو تاسو څنګه کافر کیږئ؟ تاسو ته چې دی نو د الله تعالی کتاب موجود دی، پیغمبر په تاسو کې موجود دی، نو دا تاسو د کافر کېدو نه یو لوی رکاوټ، دا تاسو چې دی نو تاسو محفوظ ساتي چې تاسو کافر نشئ. معلومه شوه چې د چا په کور کې د چا په علاقه کې د الله کتاب ویل کېږي، نو که نور څوک په هغې باندې عمل کوي او که به نه کوي، خو د دغه ځي خلک چې کوم دی نو پې عمل خامخا وکړي، ځکه دا خو د هغو په منځ کې لوستلی کېږي. وکیف تکفرون، او څرنګې کفر کوئ تاسو، وانتم او حال دا دی چې تاسو تتلا لوستلی کېږي علیکم په تاسو باندې آیات الله آیاتونه د الله تعالی، وفیکم رسوله او په تاسو کې پیغمبر د هغه دی، د الله پیغمبر په تاسو کې موجود دی او د الله آیاتونه د باندې لوستلی کېږي، نو دا دواړه چې کوم دی نو د کفر نه ستاسو د بچاو ذریعه. اوس دلته چې کوم دی نو یوه ډله راپاڅېد او هغوی ویلې چې وګوره موږ ویل که نه چې د الله پیغمبر حاضر ناظر دی، وګوره که نه الله تعالی فرمایي وفیکم رسوله، په تاسو کې چې کوم دی نو پیغمبر د الله تعالی موجود. نو دا بریلین دا خبره کوي وي د نبی علیه صلات وسلام هر ځای کې چې دی نو حاضر ناظر، د دې آیت نه دلیل نیسي. نو د هغې جواب څه دی؟ جواب د هغې دا دی، امام بخاري رحمه الله تعالی ذکر کوي چې دا آیت د نبی علیه السلام د ژوند سره تړلی دی، چې کله نبی علیه صلات وسلام موجود و وفیکم رسوله، په تاسو کې ستاسو د پیغمبر د الله تعالی ذات د پیغمبر هغه موجود. اوس چې کوم دی اوس د نبی علیه صلات وسلام ذات که نشته، نو د نبی علیه صلات وسلام سنت چې هغه سړی د کفر نه بچ کوي هغه موجود، هغه احادیث د نبی علیه صلات وسلام هغه موجود، او په دې باندې چې کوم دی نو دلیل هغه ذکر کوي. دلیل پیدا ذکر کوي، حدیث راوړي چې دوه قسمه د عذاب نه د امن دپاره دوه شی نو د نبی علیه السلام په زمانه کې، امانان کان علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع احدهما وبقي الاخر. دوه شیونه د امنو د نبی علیه السلام په زمانه کې الله تعالی یو چوت کو او یو پاتې دی، یو چې دی نو هغه نبی علیه الصلاة والسلام او دویم استغفار. نو نبی علیه الصلاة والسلام لاړې او استغفار چې دی نو پاتې دی. اوس نبی علیه الصلاة والسلام چونکې نشته دی، نو چې کوم ځای کې استغفار نه کېږي نو د الله تعالی د طرف نه به عذاب راځي. لکه دې باندې تاسو آیات راواړوئ چې هغه د دې آیت ښه تفسیر کوي، صفحه نمبر 164 او آیت نمبر دی 33. دغه دوه خبرې الله ذکر کوي چې کوم د عذاب نه د بچاو ذریعه ده، یو نبی علیه السلام او دویم استغفار. نهمه سپاره اخرنۍ پاڼه، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله او نه دی الله تعالی ليعذبهم دا چې سزا ورکی عذاب ورکی دیتا، وانت فيهم په داسې حال کې چې ته په دی کې موجودې، نو ستا موجودوالی دا سبب د عذاب نه د بچ کېدو بچ کولو سبب دی. وما كان الله او نه دی الله تعالی معذبهم عذاب ورکوونکی دی لرا وهم یستغفرون په داسې حال کې چې دی بخښنه غواړي د الله تعالی نه. نو یو دغه سبب شو د عذاب نه د بچ کېدو، او دویم استغفار شو. د دې وجې نه چې څو پورې مکه کې نبی علیه صلات وسلام موجود و، په هغو باندې به قحطونه نه راتلل، خو چې کله هغه لاړې مدینې منورې ته، نو هغوی بیا د قحط سره چې دی نو مخامخ شو. نو د دې آیت مطلب دا شو چې نبی علیه صلات وسلام ذات په صحابو کې موجود و، او اوس د نبی علیه صلات وسلام ذات هغه وفات شوی دی، قبر ته تللی. اوس د نبی علیه صلات وسلام ژوند، سیرت او احادیث او سنت هغه موجود دي. وکیف تکفرون او څرنګې کفر کوئ تاسو، وانتم او تاسو تتلا لوستلی کېږي علیکم په تاسو باندې آیات الله آیاتونه د الله تعالی، وفیکم رسوله او په تاسو کې پیغمبر د الله تعالی دی. اوس سنت د پیغمبر د الله تعالی موجود دی. یو منافق، هغه منافق چې دی نو د صحابه کرامو په مابینځ کې چې هغه انصار او مهاجرینو، او خپل انصار د هغو دوه ډلې وي، اوس او خزرج. دوی په یو ځای کې ناست وي، لیدل چې دا څونه په ښایسته تعلقاتو باندې دی چې دی نو په خپل منځ کې ناست دي او ګپ شپ لګوي. حالانکې د دغو انصارو په منځ کې 120 کاله چې کوم دی نو یو جنګ تیر شوی په معمولي خبره باندې، هغې ته حرب بغاس ویل کېږي،
او هغه په هغې کې چې کوم دی نو قسمه قسم کسان چې کوم دی نو په قسمه قسم طریقې سره کسان د دواړو ډلو نه هغې وژلی شوي د کفر جاهلیت په زمانه کې چې کله نبي علیه الصلاة والسلام راغلی د هغو هغه څه چې کوم دی نو هغه په محبت بدل شو وروستنو آیاتونو کې راځي نو هغه منافق ولیدل چې یاره دا خلک داسې ښایسته په اتفاق باندې ناست نو هغه یو کس ولیږو او هغه ته ویلې چې دا اشعار دي دا به لاړ شي او دا خلکو په منځ کې چې هغې لګې دي ګپ شپ لګوي ته به د هغو په منځ کې چې دی نو دا اشعار وي او په هغه اشعارو کې د یو طرف چې کوم مړي شوي وو هغه یې یاد کړي وو چې پلانکي څنګه مړه د دې دپاره چې د دې په منځ کې د اختلاف هغه کڼ کې موږ ووو هغه کس چې دی نو هلته هغه اشعار وویل هغه نورو صحابو ته هغه خپل د جاهلیت زمانه را یاده شوه او هغه د جاهلیت هغه غیرت هغه واپس چې کوم دی نو د هغو په ذهن کې راغی نو هغو تورې راواخېستې جنګ ته چې دی نو تیار شو بس په دې کې نبي علیه صلات وسلام چا خبر نبي علیه صلات وسلام راغی او هغو ته یې وفرمایل چې وکیف تکفرون وانتم تتلى علیکم آیات الله وفیکم رسول دا تاسو څه کوئ دا د جاهلیت طریقې بیا تاسو چې نه شروع کوئ دعوها فانها منتنه پرېږدئ دا زه پلانکۍ یم او زما پلانکۍ چې کوم دی نو قوم دی او زما پلانکۍ ډله ده پرېږدئ دا فانها منتنه دا خو ډېرې چې کوم دی نو بدبوداره خبرې دي دې نه چې کوم دی نو اختلاف پیدا کېږي واپس چې دی نو صحابه هغه په خپل منځ کې هغې اتحاد او اتفاق برقرار شو ومن یعتصم بالله او هغه څوک چې منګولې ولګوي په کتاب د الله تعالی باندې فقد هدیه پس خامخا لاره وښودې شوه ده ته پس خامخا رهنمایي وکړه شوه ده ته ښودنه وکړه شوه ده ته الی صراط مستقیم په طرف د لارې نیغې باندې لن تنالوا البر هیڅ چرې نشئ رسېدلی تاسو هغه اعلی درجې د جنت ته حتی تر دې پورې تنفقو چې خرج کوئ تاسو مما د هغه مال نه بعضې د هغه مال نه تحبونه چې تاسو ورسه مینه کوئ وما تنفقو او هغه چې خرج کوئ تاسو من شیء د څه شي نه فإن الله پس یقینا الله تعالی به په هغې باندې علیم پوهه دی کل الطعام هر قسمه خوراک کان حلا دی حلال لبني اسرائیل د یعقوب علیه السلام د اولاد دپاره الا مگر ما هغه څه حرمه چې بند کړي و اسرائیلو یعقوب علیه السلام علی نفسه په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراه مخکې د دې نه چې راولېږلی شي تورات قل یو پیغمبره فأتو پس راوړئ تاسو بالتورات تورات فتلوها پس ولولئ تاسو هغې لره ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتینې وئ فمن افترا پس هغه څوک چې د ځان یې جوړ کړه الله په الله تعالی باندې الکذب دروغ من بعد ذلک وروسته د هغې نه فاولئک پس دغه کسان هم الظالمون هم دی ظالمان قل یو پیغمبره صدق الله رښتیا ویلي دي الله تعالی فاتبعوا پس تاسو تابعداري وکړئ ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفه چې ولاړو په توحید باندې ختمونکي او شرک لره وما کان او نو هغه من المشرکین د شرک کوونکو نه ان اوله یقینا اولنې بیت کور وضع چې هغه کېښودی شوی للناس د خلکو دپاره للذي خامخا هغه دی ببکته چې په مکه مکرمه کې دی مبارکن د خیر نه ډک وهدن او هدایت للعالمین دپاره د مخلوقاتو فيه په هغې کې آیات نښې دي بینات واضحه مقام ابراهیم چې یو د هغې نه مقام ابراهیم دی ومن دخله او هغه څوک چې ننوتو دې ته کانا یي به د امنا په امن کې ولله او خاص د الله د رضا دپاره علی الناس په خلکو باندې حج البیت حج د بیت الله شریف دی قصد کول د بیت الله شریف دی من استطاع په چا باندې چې طاقت یې الیه دې ته سبیلا د لارې ومن کفر هغه څوک چې انکار وکړي فإن الله پس یقینا الله تعالی غني بپروا دی عن العالمین د مخلوقاتونه قل یا پیغمبره یا اهل الکتاب ای کتاب والو لم تکفرون ولې تاسو کفر کوئ بآیات الله په آیاتونو د الله تعالی باندې والله الله تعالی شهید گواه دی علامه په څه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ قل یا پیغمبره یا اهل الکتاب ای کتاب والو لم تصدون ولې تاسو بندوئ عن سبیل الله د لارې د الله تعالی نه من هغه چا لره آمنه چې ایمان یې راوړی تبغونها په داسې حال کې چې لټوئ تاسو په دې لاره کې عوجا کوږوالی وانتم او حال دا ده چې تاسو شهداو پویه وئ ګواهان یې وئ وما الله نه د الله تعالی بغافل ناخبر عما د هغه څه نه تعملون چې تاسو یې کوئ
يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إن تطيعوا كشرط تستابداري وكي فريقا من الذين دیویدر دا کسانونا اوتو الكتاب چورکلشویدت کتاب يردوكم نوا بڑیدی تاسو لربا دا ایمانکم پس دا ایمان نستاسونا کافرین کفر کون کی وکیف تکفرون او سرنگی کفر کوي تاسو وانتم او حال داده چه تاسو تتلا لستریکی گی علیکم پتاسو بانی آیات الله آیاتون دالله تلا وفیکم پتاسو کی رسوله پیغمبر داغده ومن یعتصم وغسوش منگولی ولگئی بالله پا کتاب دالله تلا بانی فقد هدیه پس خامخا خودنا وکړه شواغت الى صراط المستقيم پترب دلاري نیوي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا الله زمن صغيرة كبيرة گناهونه معاف کړه. يا الله دا درس زمن د نجات ذریعہ وګرځه. يا الله بدی باندې عمل کولو توفیق راکړه. يا الله څومره کسان بیماران دي او ته شفای کامله عاجله ورکړه. يا الله څومره کسان مشران زمونږ کلیوال خپلوان وفات شوي يا الله دا ټول مغفرت نصیب کړه. يا الله مونږ په حلال مال باندې عادت کړه. د حرامو نه مو وساته. د حرامو معاملاتو نه د حرامو کارونو مو وساته. یا الله دا قرآن کریم دا درس د دې سره تعلق یا الله دا زموږ د نجات ذریعہ جوړ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.